ټولو نه اول خبره دلته په پاکستان کې چې څوک ژوند کوي د پاکستان د دستور د لاندې به ژوند کوو هغه که یو عام شهري دی که هغه که د هغه تعلق د یوې ادارې سره دی خو زمونږ دستور په 1983 کې ټاکلی شوی دی هم هغه دستور چې دی په هغې باندې به موږ دلته کې خپل ژوند کوو نو د دې ملک دا انتظام چې دی دا به صحیح په هغې کې یو شرط دی چې د دې ولس هر وګړی د خپل ځمکې حق لري او بیا هغه ځمکه د ده نه یو کس هم نشي اخیستی ښه که دغه کس د ریاست نماینده ولې دی که دغه ځمکه دې الي د هغې دپاره به اول دا شرط هغه دې کس ته مخامخ کوي چې دا د مفاده عامه یعنې د پبلک انټرست دپاره دا ځمکه ستا نه اخیستی کېږي یا دا ځمکه د دې ولس نه اخیستی کېږي او ریاست ته حواله کېږي اوس د دې کالج او یا دلته کې چې کوم زمونږ ځمکه د دې په بابت کې زه دا خبره کوم چا چې دا ځمکه نیولې یا چا چې دا عمارتونه نیولي هغوی دې موږ ته دا ووایي چې دا د کم د ولس د کم مفادو دپاره دا ځمکه زموږ نه اخیستی شوې ده آیا زه ستاسو نه تپوس کوم تاسو ماله د اخره کسه پورې دا جواب راکوئ چې ما ته پته ولګي چې واقعي د جرګې دا ناس کسان چې کوم دین دا زما سره دي موږ ته په دې ټایم کې په دې وخت کې د زلزلې نه وروستو د دهشتګردۍ د څپېړې نه وروستو د سیلاب نه وروستو موږ ته د چوکۍ ضرورت دی او که موږ ته د سکول ضرورت دی موږ ته د ټوپک ضرورت دی که موږ ته د قلم ضرورت دی موږ ته د سیاحۍ ضرورت دی او که نه موږ ته د بارود ضرورت دی نو که تاسو ټول زما سره په دې باندې متفق یئ چې موږ ته د چوکۍ ضرورت نشته موږ ته د ټوپک ضرورت نشته موږ ته د بارودو ضرورت نشته نو بیا د دغه کسانو نه زه دا خاص کوم د دې جرګې په وساطت باندې چې تاسو په خپل دې جرګې کې د ټولو نه په اول کې دا مطالبه کېږي چې د خدای دپاره زموږ د وړو دپاره دا د تعلیم د ادارې چې دا خالي کوي اوس دویمه خبره د معدنیاتو قانون رو پاس کړل د معدنیاتو قانون پاس کړل او زموږ نن په دې ورځو کې چې کوم ډیپټي کمشنر صاحب راغلی هغه ډېر په تیزۍ او په توندۍ باندې لګیا دی چې د ولس وګړي به په دغه ځمکو کې کار نه کوي بېشکه نه به کوي د سوات ښکلا زموږ دپاره زموږ د ټولو دپاره اهمه ده خو که زما په کشۍ باندې د سوات په ښکلا باندې داغ لګي زما په ایکسکیویټر باندې د سوات په ښکلا باندې کنده جوړیږي نه ده پکار ده خو چې کم ټیکهدار ته راولې او هغه د سوات ښکلا خرابوي زه به د هغې هم مخالفت کوم هغه به هم دلته کې نه راځي بیا به موږ اورو دا دغه بس تاسو نه درېیمه دا خبره ده چې د 1973 نه را روانه کومه خبره زمونږ ځنګلات چې دي په هغې کې زمونږ د ولس رایلټي ده 80% روپۍ چې دي هغه ولس ته حواله کېږي دوی یو قانون پاس کړلی په تېر حکومت کې چې هغه زمونږ هغه رایلټي د ولس هغه حصه یې چې د هغه یې دې نه ختم کړې ده اوس زه ستاسو نه تپوس کوم سویګیس نشته د ریاست د طرف نه بل څه نشته د ریاست د طرف نه حفاظت نشته د ریاست د طرف نه کور جوړول نشته ریاست ته اول خپلې ذمهواریانې پوره کړي دې خلکو له دې روټي ورکړي دې خلکو له کپړه ورکړي دې خلکو له کور ورکړي د هغې نه وروسته به دغه رایلټي ختمه تر څو پورې چې تا د ریاست دغه ذمهواریانې نه دي پوره کړي ستا دغه د ځنګلاتو قانون زه په هېڅ صورت باندې نه منم یا یوه ډېره اهمه خبره د ملمجبې په ملمجبه کې چې زموږ د ولس سره کومه دوکه شوې ده که سوات دوی چې د سیاحت دپاره ښه دی خو سوات
دو دا چرته هم نه ګڼي چې د دې ګټه وټه چې دا هغه به د سواد د ولس وي ټیک ته د سیاحت دپاره ښه دی خو زمونږ په کالام کې تاسو وګورئ د 80% نه سیوا د بهر نه خلک راغلي او د هغې نه ګټه وړي په منجمه کې 100% باندې د بهر نه خلک راغلي هغو ګټه وړي دا په کوم قانون کې تا دوله ورکړله دا ځمکه دا دو په حواله کړله اول د حکومتي قانون دا دی چې که ته چاله لیز ورکوې لیز ته د 15 کالونه سیوا نشي ورکولی ته ما ته دا ووایه چې په دغه ځای کې دا لیز د 15 کالو نه زیات د 13 کالو تا ولې ورکړله دویم ټیک د 15 ایکړه تا ورکړې ده په هغې باندې تا ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی هغه هم تا غیر قانوني ورکړې ده خو د 1500 ایکړو نه زیات د 280 ایکړه تا په د کم قانون لاندې ورکړې ده زما دپاره چې قانون جوړی که هغه ایکسپریس وی که هغه د معدنیاتو قانوني که هغه د ځنګلاتو قانوني که هغه د ملمجبې دپاره د لیز قانوني اول به ته زما ولس په اعتماد کاله چې دو فیصله وکړه تر هغې نه وروسته به دغه قانون دلته کې به موږ باندې لاګو کېږي او زه د جرګې د مشرانو نه دلته کې چې کوم زموږ سپین روبي مشران ناست دي هغوی ته دا خواست کوم چې د ډېر وخت نه دا کوششونه را روان دي خو دا کوششونه تر اوسه پورې کامیاب ولې نه شو پکار دا چې موږ په دې باندې هم خبره وکړو دا ځکه کامیاب نه شو زما په خیال باندې چې تر اوسه پورې چې څومره خلکو خبرې کړلې په دې باندې خبره نه ده شوې چې زموږ لایحه عمل به ځای د مستقبل په پارلمان کې چې زموږ کوم وګړي ناست دي هغوی به په پارلمان کې زموږ خبره کوي زموږ د دې ولس خبره به کوي کوم چې دلته کې جرګې فیصله وکړه د هغې نه به اخوا دېخوا نه کوي که نه هغه زموږ نمایندګان نه دي او هغه د هغو نه چې ونه شوه بیا پکار دا ده چې د دې جرګې مشران اوس د دې جرګې نه په دې جرګې باندې دا فیصله وکړي که زموږ دا مطالبات ونه منل شو د مستقبل لپاره به زموږ څه لایحه عملي زه دو ته صرف دا وایم چې زموږ د اپر سوات 10 لاکه آبادي ده په دې 10 لاکه کې د صرف 1500 کسان راوځي خوازخېلې دې بنده کړي دغه خلک به ستاسو په پښو کې ناست او ستاسو غونډې مطالبات یې مني احتجاج پکې کېده لایحه عمل موږ ته صفا ووایي چې زموږ دا لایحه عمل له دې نه وروسته موږ دا کوو د دې نه وروسته به دا کوو اخرنی قدم به زموږ دغه زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم د دې جرګې د منتظمینو دلته کې د ناستو مشرانو چې دومره ښکلې جرګې راغونډه کړه او انشاءالله چې په کم وخت کې او څه قسمه د قرباني د ضرورت وي موږ به د شاته نه وي موږ به دونه مخکې شکریا